نو ځکه ورته لهجه ناسمه ښکاري. او بیا وایي فرن فنډینګ ګیر څه دومره غټ غټ کوي خو تاسو خو ریاستي خلک یې ثبوت راوړئ او په هغې باندې کار وکړئ چې موږ ته هم پته ولګي دنیا ته پته ولګي چې څه دي. ملګرو دا خو هسې دوی خبرې دي. اصل مسله په پښتون وطن باندې جنګ دی. د دغې جنګ مخنیوی څنګه وکړو؟ ملګرو تاسو وینئ په لیویز فورسز باندې د څه وخت نه ډېر شدید اټیکس شروع دي. دا په جنوبي پښتونخوا کښې هم پکې په کله سیف الله کې پې وشو، بیا په سنځاوۍ کښې پې وشو. سنځاوي کښې د سنځاوي ولس ډېره میړانه وکړله، د کله سیف الله هم د لورلایي هم چې هغو کلکه مخه ونیوله دوی او دو خلاف یې درنه وکړې. باجوړ کې هم په لیویز فورسز حملې وشولې بلکې اغوا یې هم کړل هلته، او په وزیرستان کې هم په لیویز فورسز باندې حملې وشولې. نو دغه دا ده چې د دغې خاورې لیویز که هر څه دي دا زموږ د خاورې بچیان دي. باید موږ دغې دا د ترهګرۍ نوی لیر چې کوم دی په دې باندې کلک نظر وساتو او د دغې مخنیوي دپاره د یو بل سره کلک ودرېږو. ځکه چې دا لار در جوړوي اول یې لیویز باندې وکړي، بیا په هغې نه بعد به یوه دوې حملې په فوجیانو هم پسې وشي، بیا به ستا د مشرانو مرګونه شروع شي، بیا به وایي چې دا وګوره په دې کې خو موږ هم مړه شوي یو دومره. لیویز خو زموږ خپل دي، دوی به خپل کسان هم څوک پرې ووژني. نو هغه به بیا درته وایي بانه به پرې در جوړه کړي او دلته به جنګ جوړ کړي او بیا په جنګونو باندې خو دوی سمې پیسې ګټي، سمې پنډې پنډې پیسې ګټي، دومره پیسې پرې ګټي چې یعنې زه او ستا یې صرف په خوله یادولی شو. 63 اربه ډالره خو یې داسې خوړلي دي چې بیخي یعنې مطلب چروت نه پرې خرابوي، بیخي چې ودرېږي کله په نورو باندې الزامونه لګوي چې فنډینګ کړي. او دته مطلب سوچ کوم چې هغه ته به څه اندازه لګېږي چې دا ټکی په خوله یې څنګه راوځي. ته 63 اربه ډالر د وخوړل او خورې یې لا نور هم او نور له پلینینګونه جوړوي چې څنګه ګټه وکړم د خلکو په وینو باندې، او ته له دغه کیسې هم کوې. یعنې دوی خو خیر په د شرم په دې کیسو باندې ډېر تېر شوي دي، خو بیا هم د دوی سره زموږ څه کار؟ زموږ کار دی د خپل وطن د امن سره په دې کې دننه چې هر کله دوی دلته یعنې رکاوټ جوړېږي موږ به کلک د دغو خلاف ودرېږو او خپل غبه کوو. د ارمان لوني کیس که وګورئ ملګرو ما بارها ویلي دي، په دې ریاست ته موږ ته ډیفاین کړي، وضاحت ته وکړي چې کله پوزیشن په هغه کې وه یعنې په ساحوال کې وه، هغه دپاره خو احتجاج هم جایز دی، هغه دپاره احتجاج کې سمه هغه غلط لهجه هم استعمالیږي، خو څوک هم څه پرې نه وایي، بیا هم ټول ورسره همدردي هم کوي ځکه چې وایي هغه کس مړ شوی دی که نه. نو بیا چې دغه د په هغې باندې ترهګرۍ کیس و، ترهګرۍ په هغې باندې الزام و، بیا جی آی ټي جوړه شوله، په جی آی ټي کې هغه په ترهګرۍ سره نږدې کس ثابتېږي. نو هغې فیملی ته 3 کروڑ روپۍ هغې نه پس بیا ریلیف هم میلاویږي. موږ دا وایو چې ارمان لوني خو یو ټیچر و، په هغې باندې خو هېڅ د ترهګرۍ کیس هم نه و، بیا هم دغې پولیس ووژو، اول ښه 2-3 میاشتې مسلسل دوی اف آی آر نه کوه، او بیا چې اف آی آر وشو ملزمان دوی اوس نسی هم نه. دا یعنې مطلب یو قسم ده چې که هلته ترهګر هم وي هغې سره به دوی روغه رویه کوي، آیین به ورته یادوي، هغه ته جوډیشل کمیشن جوړېږي خو زموږ تش اف آی آر نه کېږي، او که کوي هم بیا دوی ټول ورسره ودرېږي او د چې کوم ملزم وي مجرم یې بچ کولو کوششونه کوي. دا پیغام دوی تقریبا پښتون قام ته تر اوسه پورې ورکړی. پښتنو په چیلنج سره وایم یوه داسې واقعه چې ټول پښتون قام پرې دردېدلی وي، تاسو ماته هغه یوه وښیئ چې هغې د تحقیقات شوي وي او داسې سزا یې مجرم ته میلاو شوي وي لکه په زینب کیس چې ملزم ته میلاو شوه، لکه د دغې تحقیقات چې وشول د زیشان. موږ دا نه وایو د چا سره مو په والله هیڅ ذاتي زموږ غم نشته دی، نه په موږ کې څه تعصب شته دی نسلي. موږ وایو څومره هم په دنیا کښې څوک آباد دي زنده باد، خدای دی آباد لري، خدای دی خوشحال لري، زموږ په زړونه خوشحال دي. د چا چې څه شی دي هم خدای چې څه ورکړي دي خدای د نور هم ورکړي. زموږ د چا سره څه تعصب نشته دی، زموږ صرف او صرف دا ده چې زموږ سره د هم نه کېږي. زموږ په خاوره باندې بدامني د نورو خاورو د خوشحالۍ دپاره جوړېږي، د امن دپاره هم نه، صرف چې هغه خوشحال وخت کېږي. ولې به زموږ خاوره کښې وژنې کېږي؟ د ارمان لوني کیس
زه په ښکاره وایم چې ارمان لوني که دوی کیس نال کوي والله ما مخشې هم بیدي چې یو ځل بیا که کله هم مکمله ناامیدي راغله تقریبا را روانه ده بیا به پښتانه خپل عدالت لګوي بیا به سره ګورو په والله په قسم سره معاف کول نشته دی معاف کول بیخي نشته په هیڅ صورت نشته خدا به ډیره شوي چې تاسو خپل انصاف وکئ چې خپل یې نه کوئ هغه ورته تنګ آمد به جنګ آمد اخر به بیا موږ خپل عدالت خپل سیټ کوو خو موږ فلحال دغې ریاستي عدالتونو ته ناست یو دا عدالتونه ده چې مکمل د دوی په لاس کې دي په دې کې هم دوی تش اف آی آر نه کوي د انصاف خو هغه اول غنه درته کوي د ارمان کیس خو اوس وشه ما ته د پی ټي ایم باندې ډېر خلک نیوکې لري ټیک ته د نقیب په کیس کې دا خلک څه وایي د نقیب په کیس کې د دغو خلکو څه رایه دی چې هغې آیا او دا داسې لوبه شروع ده چې هغه روانور دی درې ځله یعنې عدالت وویل چې دغه مطلب فرد جرم په عاید شو او هغه فرد جرم چې په عاید شو یو ځل په عاید شو قوم کو خوشخبری پر راویانور باندې فرد جرم عاید شو فرد جرم په یو سړي عاید دی خو جیل ته نه اچوي بیا دوم ځل بیا چې داسې قوم له شور شروع که چې دغه خو د نقیب کیسه د روانور بیا دوی څه وکړل چې بیا یې روانور ویل چې بیا فرد جرم په عاید بیا یې خوشخبري بیا یې اوس بیا وویل چې فرد جرم پیدا هر ځل بس صرف وایي فرد جرم دلته خو څوک دوه کسان چې عام جګړه واقعي صرف لاس سره واچوي هغه باندې هم چې اف آی آر وشي یا الزام راشي پولیس یې څو ورځې په تاڼو کښې بند ساتي او دا په یو سړي باندې د قتل نه د قتل عام الزامونه دي دوی یې بهر ته ساتي او بیا هم لا موږ ته خلک وایي چې په تاسو پسې بیروني ایجنډا دی څه شي بیروني ایجنډا د کار خو دلته غلط شوی دی موږ خو څه دغه خبره نه کوو د انډیا د امریکې خبره خو نه کوو موږ خو دلته د دغې ولس خبره کوو موږ خو د دغې وطن خبره کوو موږ خو دلته چې کومې خلک خطا کړي دي هغې خبره کوو ګوره که په غلطیانو باندې پردې اچولو باندې چېرته ملکونه جوړېدلی په والله پاکستان به سوپر پاور وای تر اوسه پرې خو نه جوړېږي په دې باندې په غلطیانو باندې پردې ور اچولو باندې چیرې هم ملکونه نه جوړېږي حضرت عمر رضی الله عنه د یو ځل ټکری ورته وایي صادر ویشي نو هغه صادر چې وویشي په هغه کې یعنې ځان ته دوه پاتې شي دته یو بل یعنې غم ورکړي کس خپل ټکری صادر ورکړي نو هغه ولس هلته پوښتنه ځنه وکړي چې دا دوم صدر د کومه راغی یعنې دومره وړوکې خبرې باندې خو غلطي هم نه وه په دومره وړوکې خبرې باندې هم کوېسچن چګول بیا څه شی د عمر خلافت تر اوسه پورې هم تر ټولو مضبوط خلافت تر شوی دی دا ملکونه ریاستونه قامونه په غلطیانو راښکاره کولو باندې مضبوطیږي دلته خو د فوج نه خدای نه هم غټه درجه ورکړې ده نعوذ بالله شرک شروع دی مکمل په دې ریاست کې په خدای او په رسول پسې چې څوک خبرې کوي هغه به معاف شي